سلام درنو لیدونکو، بیا هم د ځوانانو غږ خپرونې وخت رسېدلی ده او د تل په څېر دا خپرونه زه صدیق الله ارغندیوال درته وړاندې کومه. البته بیا هم د تل په څېر په دې اونۍ کې بیا هم پر یو موضوع بحث کوو او هغه دا ده چې بهرني او کورني سازمانونه، دا چې د ځوانانو ګډون په دغه سازمانونو کې څومره مفید تمامېدای سي او تر کومه زموږ ځوانان په دغو سازمانونو کې ګډون کړی ده، په دې به بحث ولرو. او دلته له ما سره ښاغلی زیارمل صاحب، هغه ځوان چې تان دی او په ځینې بهرني او کورني سازمانونو کې ګډون کړی ده، لاسته راوړنې لري او په څنګ کې به دوی سره بحث ولرو او دوی به هم له خپلو تجربو موږ سره شریکې کړي چې دوی په دغه سازمانونو کې څه لاسته راوړنې درلودلې. خو د خپرونې په لومړیو کې د تل په څېر د خپرونې د موضوع په تړاو یوه ټولګه مو تاسو چمتو کړې ده، دغه ټولګه به په ګډه وي. نو بېرته راګرځو. سازمان ها در کلی ترین معنا NGO یعنی سازمان های غیر دولتی است، اما نقش بسیار مهمی در جامعه ایفا می کند. سازمان های مردم نهاد غیر انتفاعی است و از راه کمک مردمی به خاطر تامین اهدافشان به پیش می رود. ټولګه مو هم ولیده. هیله ده چې یو څه دغه سازمانونو په هکله تاسو هم پوه سوي یاستئ. دلته احمد ولید زیارمل صاحب په استودیو کې له ما سره ده، په سر کې دوی ته ښه راغلاست وایم. زیارمل صاحب ډېره مننه چې زموږ بلنه مې ومنله. خوشحاله اوسئ. تاسو ته او ټول لیدونکو ته په زړه د کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. ډېره زیاته مننه. په سر کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، موضوع مو همدغه سازمانونه دي، د دوی د کړنو په هکله او د دوی د شتون په هکله که موږ ته او لیدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ، بیا به راس نورو برخو به ووایو. مننه تاسو نه، دوستانو نه، تخنیکي ټیم نه. په شروع کې زه که د ټولنو بحث او یا د بیرون دننه ټولنو تفکیک او فرق او فعالیتونو باندې بحث ته لاړ شو، زه یو قانوني مسله چې د ټولنو هغه قانونیت یا هغه رسمیت مطرح کوي، هغې باندې یو لنډ بحث پرې کوم. د اساسي قانون 25مې مادې سیاسي اصحاب او اجتماعي ټولنو دپاره، ټولنیز ټولنو دپاره مستقیم اشاره یې کړې ده چې تاسو خپل سیاسي اهدافو دپاره حزب یا جوړ کړئ تاسو، او اجتماعي اهدافو دپاره تاسو ټولنیزې ټولنې جوړې کړئ. نو په دې دواړو کې غټ تفکیک او غټ فرق پکې شته دی. هغه فرق دا دی چې اجتماعي ټولنې صرف و صرف د ټولنې او د دولت د برابرۍ او یو ډول رسیدګي ټولو هغه خلکو چې په یو خطه کې یو ټولنه کې ژوند کوي، هغې ته د رسیدګي د مبارزه نه کوي، تلاش کوي. دغه یو تفکیک باید ټول دوستان زموږ سره واخلي چې تفکیک او تلاش، یعنې تلاش موږ کولی شو د یو ټولنیز فعالیت دپاره استعمال کو، چې فرق هم دلته اساسي قانون کې موږ ته دا واضح کوي، او په سیاسي احزاب ته موږ مبارزه ویلی شو. په دې هغوی سیاسي قدرت دپاره کار کوي، اجتماعي ټولنې د اجتماعي د تنظیمو او د همبرابري فعالیتونو او یو سان ټولو ته رسېدلو په باره کې کار کوي. یعنې قانون لحاظ نه په دواړو ته ډېر خلاص لاس ورکول شوی دی په قانون کې. او په ضمن د دې کې د اجتماعي ټولنو کوم قانون چې 1955 کې که دقیق اوسم زه 403 مادې کې هم دې ته اشاره شوې چې اجتماعي ټولنې باید په کوم اساس باندې جوړې شي، کوم فعالیتونه وکړي او مسؤلیت یې کوم ځي، په دولت باندې کوم نظارت وکړي. دا ټول سلسله مراتب د دې مراعات شوي دي. که موږ په ټولو باندې بحث وکړو، کوم وخت هم دومره نه، او موږ اساسي موضوع نه موضوع بیرون ته دغه اساسي ټکي په اساسي قانون کې او د قانونیت مسله دلته راغلې ده. په دې به وغږېږو چې په افغانستان کې زموږ په هېواد کې تاسو د کوم سازمانونه معلوم دي، دغه ټولنیز سازمانونه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله چې دا پراخ یعنې یوازې لاس لري او دوی په هره برخه کې کار کولی شي پرته له هغه سیاسي حزبونه چې دي. څومره سازمانونه دي او په کومو برخو کې کار کوي، او په دغه وروستیو کلونو کې د ځوانانو ګډون په دغه سازمانونو کې تر کومه حده پورې قناعت بخشه ده او څه لاسته راوړنې موږ درلودلې؟ مننه. زه به مخکې دې نه چې د اصلي مطلب ته لاړ شم، زه فقط یو وړه اشاره کوم. 1993 کې اکثریت دوستان چې ما چیرې سره او د زموږ د ټولنې نوم سره او فعالیتونو سره اشنا دي، زه مطمئن یم چې زه څه وایم او ما سره تصدیق په دې باندې کوي. په 1993 کې د مبتکرو ځوانانو په نوم باندې موږ ټولنه تاسیس کړله. نو تقریبا 2 کاله بعد
موږ فعالیتونه هم خپل هم د نورو ټولنو یو ارزیابي شکل ورته رسمي نه غیر رسمي کار پرې وکړو، هم په مرکز کې کابل کې هم په 33 ولایتو کې موږ دا کار وکړلو چې الحمدلله یعنی یو اندازې پورې هغه کم فعالیتونه چې لازم وو تر یو اندازې پورې شوي، لیکن چې توقع کېدله په هغې نه ورسېدلي موږ. دغه سازمانونه بیا په نورو هیوادونو کې چې جوړېږي هلته هم سیاسي اړخونه نه لري او مستقل وي لکه دلته افغانستان کې. ستاسو هغه اصلي خبره مستقل په ټولو کې ما په شروع کې یاد کړه چې سیاسي اصحاب خپل ځان دپاره مسیر لري، اجتماعي ټولنې ټولنیزې ټولنې چې دي دیو ځان ته مسیر لري. دا دواړه لکه ځمکه او اسمان فرق دی پکې. بدبختانه موږ په افغانستان کې یو څه مشکل سره په دې مخ یو. اجتماعي ټولنې دي سیاسي فعالیتونه کوي، اصحابو سره دیو بعضې ډېر نږدې روابط یعنی غیر لازم د ټولنیزو ته نه وي، یعنی دیو فکر سیاسي لیکن کار غواړي ټولنیزو کې. دا هیڅ په ټولو کې هم د اساسي قانون خلاف دی، هم د اجتماعي ټولنو خلاف دی، او په بینالمللي ټولنو کې چې کوم دا مسله ده هغې هم خلاف کار دی دلته روان. اکثریت ټولنو یادومه بعضې شته ده چې دې مسله مطرح کوي. ما مخکې یو شی یاد کړلو چې موږ کله ټولنه تاسیس کړه د هغې نه بعد سروې موږ وکړه. سروې کې یو شی موږ پیدا کړو، ستاسو سوال جواب ته م راشم، چې شاوخوا په 2014 کې 4,000 تر 5,000 ټولنې د ځوانانو صرف موږ لرل. چې قومي شوراګانې دي، د نورې مختلفو شوراګانې یا ټولنې دي، هغه جدا صرف او صرف د ځوانانو په نوم چې کوم جوړ شوي وو شاوخوا 4,000 تر 5,000 ټولنې وي. یعنې تاسو فکر وکئ چې 2014 نه تر 2013 پورې چې تقریبا څو کاله پکې نور راځي، زه مطمئن یم شاوخوا 2,000 تر 2,500 ټولنې پورې نور هم تاسیس شوي دي او کار پرې شوی دی. یعنې 2,500 ټولنې په ټول افغانستان کې چې اکثریت په کابل کې چې سروې مطابق زه تاسو ته یادوم اکثریت په کابل کې او کمترینې او کمې ټولنې چې وي فکر کوم 2 که 3 وي په نورستان کې وي. دا سروې چې موږ په هغې وخت کې وکړله نو دې سروې مطابق موږ به د همغږۍ مرکز د ځوانانو ټولنو دپاره جوړ کړلو چې د دې فعالیتونه د یو چتر لاندې کړو او وګورو چې یو رقم فعالیتونه چې کوم ټولنې کوي وشو کولی د دې دوه ټولنو ترمنځ یو همغږي رامنځته کړو او وشو کولی فعالیتونه نور مؤثریت پیدا کړي او په ټولنه کې یو څه تاثیرګذاري د دې ثابته شي. یعنی دا 2 کارونو نه بعد دریم کار زموږ دا چې موږ وشو کولی د حکومت سره د دې مرکز روابط هم قوي کړلې، یعنی تاثیرګذاري ورته غټترین کار چې د ټولنو په سطحه موږ وکړلو په 2015 یعنی یو کال د دې تاسیس د دې مرکز نه بعد موږ د سولې په باره کې چې اولین کار د ځوانانو د خوا نه وشو چې هم داخلي رسنۍ هم بیروني رسنۍ پکې شامل شولې. د سولې په باره کې طرحه موږ وړاندې کړله حکومت ته چې هماغه طرحه د اوس د شورې کار پرې کوي او حکومت چې دا کومې خبرې اوس روانې کوي شاید دوستانو چې مبالغه ده لیکن زه سند لرم، ویډیو شته دی، ټول هر څه پکې شته. یعنې الحمدلله کار شوی دی چې کله مشترک وځي که انفرادي چې اوس روانې زه فکر کوم مؤثریت به هغومره چې موږ توقع لرو وبنوي. ډېره زیاته مننه زیارمل صاحب. درنو لیدونکو یوه لنډه دم واخلو بېرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست، خپل بحث دوام ورکوو. زیارمل صاحب یو څه تاسو هم اشاره درلودله په دلته په افغانستان کې ستونزې او داسې ټولنې تاسو ورته اشاره درلودله شته ده چې 2 مختلفې ټولنې خو موخه به یو وي، یعنې که دا سره یو ځای سي له شکه پرته چې یو قوي هوډ به رامنځته کېږي او پیاوړی کار به کېږي. په دې به وغږېږو چې تاسو د دې تجربه هم لرئ چې بهرني سازمانونو کې تاسو ګډون کړی ده او دلته او هلته سازمانونه په توپیرونو یې وغږېږئ او هغه لاسته راوړنې او په ټوله کې هغه تجربې مې چې تر لاسه راوړلي په دولم سره او له ځوانانو سره یې شریکې کړئ چې زموږ سازمانونه او زموږ ټولنې تر نورو هیوادو څومره توپیر لري. مننه. یو شی زه یادوري کوم د خپل د تجربې نه چې تقریبا شاوخوا 1.5 کال مخکې ما هند ته چې د تقریبا د 4 قارونه 100 مملکتونه ځوانان هلته انتخاب شوي وو او ما پکې ګډون وکړلو. یعنې د ځوانانو ونډه په کورنۍ کې او په ټولنه کې د دې نوم لاندې دا غونډه جوړه شوې یا کنفرانس ورته ووایو یا سیمینار ورته ووایو، دا جوړ شوی د 3 ورځو لپاره په ډیلي کې. بعد د هغې نه چې د افغانستان نه زه ووتمه په رسمي سفر باندې، یعنې رسمي دا نه و چې زه د حکومت د خوا نه تللی وم،
زما خپل شخصي او هغه کم ارتباطات چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې لرو د دې سره د بیروني ټولنو سره او زموږ فعالیتونه دې سره لیو د هماغې په اساس باندې د شاوخوا که مبالغه ونه شي 4,500 ځوانانو خپل سندونه او هغه فعالیتونو ګزارش ورکړی و. د هغې نه بعد یو 2-3 نفره انتخابوي. هغې نه بعد بیا یو ځي هلته هغې غونډه کې ګډون کوي. یعنې هم دې کې 2 مسلې راځي. یو د هغې د افکارو او د افغانستان د ځوانانو او د ټولنو ترمنځ یو تبادله د نظر کېږي. په ضمن د دې کې هغه ځوان چې د دې ځینه ځي ضمن د دې کې چې دې ځینه ډېر شیان هلته وړي د هغې ځینه هم ډېر شیان دلته راوړي. یعنې که داسې یو څوک ورشي هلته چې د دې ځي هغه خپ اواز چې دی په خپ اواز مطلب دا چې موږ ډېرې قوي نقطې هم لرو لیکن ضعیفې نقطې که موږ بل چا ته ښایو شاید زموږ ضعف اوسي خو ضعف به موږ په هغه شکل نه ورته ثابتوو. موږ به خپل ضعیفه نقطه ورته ښایو چې زموږ کار دوباره د قوي کېدو دپاره موږ دې لپاره کار وکړو او مخکې تګ دپاره. نو فرق او تاسو چې د دې ځي او د هغې ټولنو کوم ردیف مطرح کړلو دې کې زه یو شی یادولی شم. د هغې ټولنو فعالیت اکثریت یو خو ټولنو هغه په مجموعي ډول کې خپلې هغې ته رسېدلي دي هغه څه ورته ویلی شو ځوانۍ ته رسېدلي دي هغه پوخ حالت ته رسېدلي دي. موږ پوخ حالت ته نه یو. موږ حتی د ماشومتوب حالت کې یو. زموږ ټولنې زموږ سیاسون زموږ مجموعي کې دا زموږ سیستم اوس نوی د یو کوچنی چې د ځوانۍ یا د تنکي ځوان په مرحله ته رسېږي هغې وخت کې موږ روان یو. یعنې ضرورت لرو چې موږ ځوانانو سره په پاخه عمر خلکو سره هدف مې دا دی چې نور مملکتونه چې ټولنې پخې شوي دي اصحاب یې پاخه شوي دي او خپله مجموعي ډول کې حکومت او سیستم یې جوړ شوی دی د هغې نه د تجربې د حاصل کولو دپاره ډېر ضروري ده چې موږ ورسره په ارتباط کې پاتې شو او د هغې نه هغه څه چې دیو کار کړي تجربه یې کړي موږ ترېنه واخلو. زموږ فرق د هغې ټولنو سره فرق ځمکه او اسمان زه درته ویلی شم. هغه په دې اساس چې موږ اکثریت ټولنې بدبخته نه ووایم ډېر په شخصي اهدافو باندې منډې وهو او زیات دا حقیقت دی دا باید ومنو سره. جرمن صاحب دلته یو بل بحث دا ده چې په بهرني سازمانونو کې د افغان ځوانانو ګډون دلته دغه تړاو لري له اړیکو سره. هغه په دې معنا ده چې زموږ ځوانان کله چې ځي په دغه سازمانونو کې ګډون کوي د افغانستان ځوانانو همغږي کېدل د نړۍ له نورو ځوانانو سره په دغه برخه کې څومره دغه مفید تمامېدلی شي چې یعنې دوی راشي په دغه سازمانونو کې ګډون وکړي او په ټوله کې د نړۍ هغه اصلي تصویر دوی ته معلوم سي او بیرته چې کله راځي هېواد ته دلته دوی کولی شي بنسټیز کار وکړي. مننه. ما مخکنۍ خبرو سره په تړاو زه تاسو سره یو بل شی هم شریکوم. زه خپل شخصي ارتباطات یا هغه زما ټولنیز کارونه چې کوم شوي او په ضمن دې کې مهمترینه خبره بله چې مؤثر وه زما د سفر او د دې نه بعد د سفرونو چې زه 2013 په آخر کې او د 2019 په آخر کې چې 2013 په آخر کې په سریلانکا کې د همدغه سازمان چې ساوث ایشیا یوت سمیټ په نوم باندې دی او بل انټرنیشنل یوت کمیونټي په نوم باندې دی. دا 2 سازمانونه دي چې ټولنه او زه خپله پکې رسمي عضویت لرم. دوستان اکثریت آشنا دي ورسره. د دې په څنګ کې چې ما د دې سره څنګه عضویت پیدا کړو څنګه زه مخکې لاړم زه ډېر لاند بحث پیدا کوم. یو دا چې زموږ فعالیتونه لکه څنګه چې ټولنیز رسنیو د دې د خوا نه رسنیو د خوا نه دې تعقیب کړي وو هغې نه بعد د څو ځوانانو یا د 100 ځوانانو په منځ کې بیا دې هغه ځوانان چې حد اقل کار کړی اوسي په ټولیزه شکل باندې هغې انتخابېږي. هغې نه بعد زما بل مسؤلیت دا و چې زمونږ اکثریت د ټولنې غړي د بیرون د افغانستان نه ډیلي ته د درس لپاره موږ زمینه سازي کړې وه د بورس په شکل باندې. دیو هلته تللي دغه کار فعالیت زمونږ هلته هم دیو ته د دیو د خوا نه وړاندې شوی و هغې ټولنو ته. دیو هلته زمونږ د ټولنو د خپل د ټولنې فعالیتونه د هغې ته وخت ته رسولي د هغې په اساس د هغې ارتباطات په اساس باندې ما وشو کولی زمونږ نور دوستانو وشو کولی چې دې بینالمللي ټولنو کې موږ وشو کولی خپل ځای پیدا کړو اول ته اشتراک کړو. لیکن اکثریت ځوانان چې د افغانستان نه ځي نور ټولنو کې بیروني کنفرانسونو کې د ځوانانو په حیث باندې اشتراک کوي نوي فصلو کې خپل شخصي روابط او دغه څه چې ما تاسو ته شریک کړلي د دغې په اساس باندې 10% که نور موږ یادوري کوو هغه د دولت یا د
د ځوانانو د معینت د خوا نه جوړېږي چې بدبختانه هغې کې بعضې مشکلات شته دی لیکن خوشحاله په دې یو چې حداقل یو رسمي نقطه ده د هغې ځینې کار به کېږي لیکن موږ د دې تمه لرو که وشي دغه لمن چې دا لږ پراخه شي او دغه ځوانان چې شخصي روابطو باندې یا د بیرون ټولنو سره چې د هغې سره په روابطو کې راځي شخصي هغه د میز نه لاړ شي د معینت او د دولت په سطح باندې وشي. ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو یوه لنډه دمه اخلو بېرته راګرځو خپل بحث ته دوام ورکوو. درنو لیدونکو او ځوانانو بیا هم ښه راغلاست. د ځوانانو غږ خپرونه ده او دلته له ما سره زیارمل صاحب ده. زیارمل صاحب تاسو مخکې فکر کوم هغه په کوم اساس ځوانان بهرني سازمانونو ته لاره پیدا کوي په دې وغږېدلی خو زما اصلي موخه دا وه چې کله لکه تاسو چې ګډون کړی تجربه لرئ په دغه سازمانونو کې چې تاسو کله ګډون کوئ او بیرته چې افغانستان ته راځئ ستاسو په فکر کې څومره تغییرات راځي او څومره د دې لاره راته اواریږي چې د خپل ارتباطات د نړۍ له نورو ځوانانو سره پراخ کړئ او هغه څه چې اوس په نړۍ کې تیریږي یعنې ځوانان یې پرمختګ کوي په دغه برخه کې د پرمختګ په برخه کې تاسو ته څومره دغه زمینه برابریږي او څومره دغه لاره درته اسانیږي چې نور هم ځوانانو دلته په هیواد کې دغه زمینه برابره کړئ چې دوی هم وکولی شي د نړۍ له نورو ځوانانو سره همغږي شي. مننه. لکه څنګه چې مخکینی سفر زما او را روان دا دوه نور سفرونه دي نو د دې په سفرونو په پلان سره موږ خپله هم په خپله داخل ټولنې کې او په ضمن د دې کې افغانستان په سطحه کوم مرکز چې موږ تاسیس کړی د هغې ټولنو سره په مشوره باندې پلان دا دی چې دغه سازمانونه چې ما نومونه تاسو ته واخیستلي دیو د آسیا په سطحه باندې د جنوبي اسیا په سطحه باندې دیو فعلا کار کوي او بل سازمان چې هغه د دنیا په سطحه د جهان په سطحه کار کوي چې هم غربي او هم افریقایي اسیایي او دا سازمانونه د ځوانانو په کې عضویت لري او کارونه دیو کوي. موږ پلان دا دی که خدای غوښتي اوسي او حکومت موږ دپاره زمینه د دې مسایده کې دیو هر کال کې د ځوانانو دپاره مختلف برنامې لري یعنې په یو کال کې 2 تر 15 برنامو پورې لري مختلفو مملکتو پورې د مملکتونو هوټ یا هغه کوم ژمنتیا چې د ځوانانو ته ده دغه سازمانونه زی د هغې د ځوانانو وزارت چې موږ معینت لرو هغې وزارتونه لري هغې سره کینی ورته وایي چې موږ د ځوانانو دپاره په د دنیا په سطحه یا د آسیا په یو اړخ په سطحه باندې کار کوو. موږ نن په 2 کاله مخکې په هند کې دا سیمینار دایر شو او په 2013 کې په سریلانکا کې دا دایریږي په 2019 کې په ډاکا په بنګلادیش کې کیږي نو دې دوو ته زه انشاءالله پلان دی چې لاړ شم رسمي کارونه خلاص شوي دي که خدای غوښتي اوس څه مشکلات پیدا نه شي نو حتما دې ته به د دې د 2 سفرونه بعد پلان دا دی که وشو کولی موږ قناعت ورکړو دې سازمانو ته چې را روان تر 2020 پورې یا 19 شلم او یا 21 تر 15 پورې که موږ وشو کولی د دې سازمان د دنیا ځوانان موږ راولو افغانستان ته راولو او په افغانستان کې دغه کم نظرونه چې د افغانستان نه بیرون ځي موږ وغواړو هغې راشي دننه هم فزیکا افغانستان وګوري هم د ډېرو ځوانانو نظرونه د دې وخت ته ورسیږي او بیا لاړ شي دنیا ته د اوازونه د دې د ځوانانو د خولې نه ورسیږي یعنې معاصریت به په هغه شکل چې موږ په ذهن کې ورته پلان کړی دی او ورته لرو. مطمئن یم تر کوم ځای پورې چې خبرې شوي دي که دولت موږ دپاره زمینه د دې مسایده کې او موږ وشو کولی په دې کې کار وکړو نو په راروان 15 کالو کې یا د هغې نه کم پلان دی چې دغه 2 سازمانونه او د دنیا نور غټ سازمانونه چې د UN د ځوانانو کم برخه چې ده دې سره رسمي د دیو د چتر لاندې کار کوي دیو د نور غربي مملکتو ځوانان چې دي هغې هم دلته شته دي یعنې موږ کولی شو په ټوله کې د شرق و غرب او د جنوب او د شمال ځوانان د یو چتر لاندې دي فقط موږ د افغانستان ځوانان د دې چتر نه مستقیم ډول باندې بیرون پاتې هغه هم د دې په اساس باندې چې موږ یو اساسي برنامه د ځوانانو لپاره د افغانستان په سطحه او د دنیا په سطحه باندې نه لرو. د ځوانانو معینت تاسو یاد کړه زه فکر کوم ستاسو له خبرې نه مو همدا برداشت وکړه چې بهرني سازمانونو ته کله چې ځوانان لیږل کېږي د همدغه وزارت د پلان په مطابق لیږل کېږي په دغه د ځوانانو په معینت کې ستونزې څه دي آیا دغه لیږد چې کېږي دغه ځوانان چې لیږل کېږي بهرني هیوادونو ته په سازمانونو کې د ګډون په موخې دلته
د روابطو پر اساس دغه کار کیږي که د روابطو که په دغه هکله هم ووایي زه فکر کوم ستونزه به وجود وي په دغه برخه کې مخکې تاسې هم یو اشاره ورته درلودله بدون د شکه په دې ما مخکې یاد کړه موږ په د ټولنیز او سیاسي او د حکومتداري سیستم کم عمر چې دی د ماشوم عمر دی موږ ډېر ضرورت لرو چې په دې باندې کار وکړو زه مستقیم انتقاد نه کوم او نه د فارسي کې یو متل دی منفیګرا فقط هغه ستونزې ځکه د ځوانانو معینیت ته نو لیدونکي هم همدغه توقع لري چې هغه ستونزې چې باید موږ ته او نورو ځوانانو ته په ګوته شي بلکل نو زه همیشه مثبت فکر کوم د مثبت په اساس باندې زه بعضې نقطې یادوم چې هم معینیت هم په ټوله کې د دولت چې په دې برخه کې کار کوي متوجه شي ورته دغه 2 کالو کې چې مستقیم زه خپله هم بیروني سازمانو سره هم دولت خصوصا معینیت سره معین صاحب سره هم په دې برخه کې خبرې شوي دي مشورې هم کړي دي 2-3 سفرونه چې معینیت د خوا نه د 8 کالې پلان شوي وو او 2-3 مملکتو دپاره لاړه چې یو اماراتو او بل ډیلي هند ته وو چې د سولې په مورد کې وو یعنی زه یو څه مایوسه شوم مایوسه په دې شوم یعنې وړ کسان نه ورلېږلي وړ کسان نه وو هغه کسان وو چې د افغانستان په سطح باندې اکثریت نه یادوم په ټولو کې تقریبا شاوخوا 50 نفره برابر شوي وو او 50 کې زه 10 نفره د هغې وړ بلم 40 نفره باقي چې د دیو یعنې په مجموعي ډول کې چې دیو کم کتله د هغې پلان کړی وه چې هلته لاړ شي سفر ته هغه خلک نه وو چې باید سفر ته تللي وي هغې ته ضروري وو چې نور خلک سفر ته لیږلي وو چې یا تجربه لرودلی او یا حد اقل د بیروني سازمانو سره د دې فعالیتونه یو څه همغږي شوي اوسي د مخکې نه چې دوی وشي کولی هلته لاړ شي د 2 دریم سفر نه هغې نه بعد دغه نور دوستان چې سبا بل سبا دپاره پلان د سفر لري دوی دپاره یو څه هماپوهاوی وکړي چې بیروني سازمانونه په دې شکل باندې کار کوي دا پلانونه د دوی دي په ټولو کې دوی آماده کېدل د بیرون سفر دپاره دي اوس آماده نه و دوی چې دوی باید سفر ته تللي په دې که سفر ته دوی آماده وی او تللي وی نو یو نتیجه به موږ اخیستې وی د دې 2-3 سفرونه د معینیت د خوا نه چې جوړ شوي نو زه معینیت ته او د دولت په ټوله کې یو وړوکی وړاندیز لرم هغه دا دی چې هغه ځوانانو ته زه ځان نه یادوم الحمدلله په خپل شخصي روابطو باندې مخکې مې سفرونه کړي او دې نه بعد هم پلان دی چې زه سفرو ته ولاړ شم اکثریت دوستان اشنایي لري زما فعالیتو سره او د ټولنې فعالیتو سره یعنې نور ځوانان چې کولی شي ماستر تمام شي او د افغانستان ښه عکس هلته وښیي او هغه کم بوتیان چې د افغانستان ځوانان د افغانستان حکومت د افغانستان په ټوله کې ټولنیز مشکلات دي چې د هغې دپاره د سمون یو لاره برابروی شو د هغې ځینې موږ یو ښه ایډیا راوړی شو منفي ایډیا نه مثبت ایډیا راوړی شو د هغې دپاره وخت او زمینه باید مساعده شي نه هغه چاته چې صرف و صرف روابط مسله ورته مطرح وسي او په هغې باندې کار وشي او ضوابط مسله تاسو ګډون کړی ده په بهرني سازمانونو کې په دغه برخه کې د ځوانانو معینیت تاسو سره مرسته کړې ده تاسو هغوی ته مراجعه کړې ده او که نه ده کړې ما چې کوم خپل دغه سفرونه ستا درلودل د همدغه معینیت له خوا ول که نه شخصي ول ما مخکې تاسو ته یادولي وکړه چې زما شخصي روابط د خوا نه او معینیت سره دا 2-3 سفره چې دوی خپله تنظیم کړي وو ما ورسره خپل نظر شریک کړلو ورته یادوري مې وکړله زه بالکل آماده دی سفر ته وم حتی هغه رسمي اسناد په ټولو کې یعنی یو وړ شخص ورته په زیات احتمال بلل کېدلم چې باید ما دا زه باید انتخاب شوی او زما په شکل نور ځوانانو چې باید تللي وي او زه د دې سفر نه مخکې 6 میاشتې مخکې تللی وم یعنی ما ډېر په اسانه کولی شو دلته یو بل بحث هم رامنځته کېږي هغه دا ده چې زه فکر کوم د دوی به استدلال دا وي که موږ نوي ځوانان دغه سازمانونو ته ولېږي دوی به هم یعنې له غجه به تجربه راوړي او په دې اساس باید تاسو نه یاست لګلي چې دوی ګډون کړی ده تجربه لري نو راځئ چې نوي ځوانان ولیږو او دوی ته د دغه زمینه برابره کړو چې دوی وکولی شي په دغه سازمانونو کې تجربه لاسته راوړي او ګډون وکړي دلیل او هغه کم مسله یا کم ذهنیت چې وړاندې شو موږ دپاره دا نه و چې تاسو یاد کړلو بعضې نور مسلې وې چې زه نه غواړم ډېر منفي بفي وکړم صرف دومره یادوري کوم لکه مخکې مې چې ویلې یو وار 2 وارې حد اقل یو ځوان ته وخت ورکول شي چې هغه ځوان اول دفعې چې لاړ شي معرفت د دې حاصل کېږي هغه مملکت سره د مملکت ځوانانو سره بیروني سازمانونو سره 2 دریم وار دا اصلي هدف ته رسیږي چې د داخل افغانستان کې څه مسله ده او بیرون د افغانستان نه څه مسله د ځوانانو سره هلته د بیرون سازمانونو که هند اوسي که اروپایي مملکتونه اوسي که غربي یا امریکایي مملکتونه اوسي
ځوانانو دپاره څومره امکانات دیو برابر کړي، څومره زمینې ورته مساعده کړي چې د دولت سکتور کې، خصوصي سکتور کې آیا ځوانان چې کوم سرمایه‌ګذاري خپله کوي د دوی دپاره کوم زمینه شته دی یا نه. په ټوله کې دا مسله چې موږ هم د بیرون نه د نظر لاندې تېر شوي او دننه یعنی په یو وار باندې دا نه خلاصه کېږي چې موږ صرف او صرف یو وار ځوان لاړ شي هلته معرفت وکړي، هغې یې عکس وګوري او بېرته راشي بیا دلته بل ځوان لاړ شي. دا سلسله مراتب نه مراتی. هغه ځوان صرف سترګې خلاصېږي، پخېږي نه پکې او پروګرام نشي جوړولی هغې نه بعد. که یو وار دوه وارې لاړ شي نو درېیم وار دپاره دغه کوم ځوان چې دلته آماده کېږي د څلورم سفر دپاره، زه مطمئن یم دغه ځوان چې اول تللی دی دغه څلورم سفر دپاره کوم ځوان ډېر په ټولیز شکل باندې آماده کولی شي چې د افغانستان عکس که دې ځوانانو نشي ښودلی نو دا ځوان ډېر په اساسي شکل باندې ورته ښودلی شي. نو زه بیا هم هیله لرم د معینیت نه د دولت په عمومي شکل باندې دا یو غوښتنه ترېنه کومه که وشي د بیروني سازمانونو ارتباطات د داخلي سازمانونو یو دا تثبیت شي چې داخلي سازمانونه څومره قانونیت خپل لري او څومره فعالیتونه د دیو شوي دي. آیا د فعالیت په اساس باندې دی یو کار کولی شي، آیا د روابطو او یا د بعضو دوستانو د نږدې سره د دوی سره په پاتې کېدو سره دیو سفرو ته او یا دننه خپله داخله افغانستان کې چې بعضې پروګرامونه جوړېږي حتی دلته هم دا مسله ده. اکثریت هغه دوستان ورته ځي چې روابط او ضوابط مسلې اکثریت ځایانو ته زه خپله زه درته ځان یادومه که خوښه دوست وسي د روابطو مسله وسي وایي زیرمل صاحب تاسو که لطف وکئ نو زه یم که دلته دې ځای کې دا برخه کې دغه ځوانان کولی شي یو څه وایي نه تاسو یې دې ځای کې ښه کولی شي باوجود شاید ځان ته مؤثر نه اوسم. ډېره زیاته مننه. په آخره کې په لنډو کې ووایئ چې دغه سازمانونو شتون د لوړو زده کړو په هکله څومره ګټور تمامېدی شي د افغانستان ځوانانو ته؟ ډېر لنډ. زه به لنډه کې د خپل د ټولنې نه شروع کړم. کله چې موږ تاسیس کړله خپله ټولنه اساس یې دا و چې موږ د ځوانانو د ظرفیت د لوړوي دپاره او یا د لوړو زده کړو دپاره یوه دروازه خلاصه کړو. نو الحمدلله په 1493 نه شروع تر ننه پورې په لسهاو ځوانان هم خصوصي پوهنتونونو ته هم دولتي پوهنتونونو ته معرفي نه د آمادګۍ کورسونه یا هم نور سیستمونه مرته برابر کړي. بیا خصوصي پوهنتونونو دپاره د تخفیف مسله مرته برابره کړې ده. او په ضمن د دې کې چې یو دوه نفره یادولی شو چې موږ هند ته د دغې روابطو په اساس باندې دې ټولنو سره چې کوم موږ نږدې روابطو د دې په اساس باندې موږ بورسیې دپاره ولېږلې. نو ډېر اساسي رول لوبولی شي ټولنې که اصلي موخه د دې دا اوسي چې موږ ټولنې دپاره ځوانانو دپاره او په موږ کې د افغانستان خلکو دپاره کار. ډېره زیاته مننه چې خپرونې ته راغلی او له موږ سره مو ګډون وکړ. خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه چې د خپرونې لیدونکي ولئ او هیله ده چې له دغه خپرونې هم تاسو یو څه زده کړي وي. نو تر بلې خپرونې البته په پای کې هغه څو ټکي چې زموږ میلمه به تاسو ته لیکي او موږ به تاسو ته خپروو هغه وګورئ او د همدغه ټکو په لیدلو سره تر بلې خپرونې تر بلې اونۍ د الله په امان. ایجاد سازمان‌ها باعث کاهش مشکلات جوانان یک کشور می‌شوند. حضور جوانان افغان در سازمان‌های بیرونی باعث همفکر شدن جوانان افغان با جوانان جهان می‌شود. ایجاد سازمان‌ها فرصتی است برای شریک ساختن افکار جوانان و کار گروهی به خاطر پیشرفت جامعه.